په کوم واده کې چې وایي ټنګ ټکور وي په هغې کې دعوت ته ناستې څنګه دی؟ کوم ځای کې چې دسترخوان لګېدلی هغه ځای کې ټنګ ټکور وي نو هلته هغه خوړه کې ناسته ټیک نه ده، مه کښېنئ. او چې کوم ځای کې ټنګ ټکور لرې وي نو بیا عامي سړی کښېناستی شي، یو غټ عالم چې د هغه خلک خبره مني او د هغه په خبرې پسې ځي، هغه ته داسې ځای کې تلل جایز نه دي. یو کس تپوس کړی چې یو جومات کې بجلی میټر نشته، د دې بجلی استعمال څنګه دی؟ نو د بجلی استعمال په غلا باندې ټیک نه دی، ځکه چې دا د قوم غلطي ده. خو یو طرف ته زمونږ حکومتونه هغه هم ظالمان دي، بل طرف ته بعض ځای کې خلک هم دا شروع کړي، دا دواړه ټیک نه دي. د دې مثال داسې دی لکه یو سړي نه چا پیزار پټ کو او دی د بل چا ښې سپلۍ وګوري، دا خپل د پیزار نه قیمتي و هغه واچي. هلکه ولې؟ وایي چې زما هغه چا پټ کړی دی. زموږ سره یو حاجي صاحب و، حرم شریف نه مونږ رالو، هغه هم رالو، نو هغه ما ته وایي چې شاه صاحب ما خو یو کار وکړ. مې څه؟ وایي چې زما چپلې چا پټې کړې، ما دا چپلې راوړې، دا مې ښه وکړ. ما ورته نه، وایي زما هغه چې پټې شوي. مې تا ته پته ده چې ستا دا چپلې دې سړي پټې کړي دي او ستا هغه څنګه چپلې وې او ده د یو عرب نه راوړې وې، د عرب هغه چپلې د پان پاڼه غونې وي او ګوتمه وي پکې او ډېرې قیمتي وي. مې تا خو هغه چپلې ګټلې دي چې ښې زیات قیمت واله دي، اغلا د بل نه کړي ده. مې دا سړی به د بل واچوي، هغه به د بل واچوي، هغه به د بل واچوي، او خبره به په هغه سړي ودرېږي چې هغه خپل ځای ته راشي. ګنې دا به روانه وي، په دې کې 100-200 کسان مبتلا کېدی شي. دا ټول په غلطه دي. نن سبا حکومتونه هم زیاتې کوي او عوام چې کوم دی نو هغه هم بعضې کسان په عوامو کې زیاتې کوي چې د قوم بجلی دی بغیر د اجازه استعمال ټیک نه دی استعمالو. اسې پکار دا وه حکومت ته چې د مسلمانانو اجتماعي ځایونه، دا خبره زه عرض کوم، پکار داسې لکه نن سبا د دنیا په سطح باندې اجتماعي ځایونو کې هلته بل په بل چا باندې په هغه افرادو نه دی چې څوک هغې نه فایده اخلي. د مسلمانانو اجتماعي ځای لکه جومات شو، د جومات د بجلی بل د حکومت په خپله ورکولی، هغه ادارې ته یې ورکولی چې د کومې ادارې بجلی ده، لکه د وابډا شوه یا د بلې، ځکه چې دا د مسلمانانو اجتماعي ځای دی. زمونږ حکومت د مسلمانانو حکومت دی. پکار دا ده چې د مسلمانانو د اسلام په طریقه چلی دی. جومات هم حکومت جوړولی او د هغې خرچم ټوله حکومت ورکولی، ځکه چې د مسلمانانو اجتماعي شی دی، یو کس ذاتي شی نه دی. دلته کې الټه معامله ده چې کوم ځای کې چا جومات جوړ کړی دی، که معمولي غونې چېرته په نقشه کې مزې په هغې رالو هغه جومات وران کړي، حالانکې جوماتونه نه شي ورانې. یو کس تپوس کوي چې امام پسې مقتدي د ثنا سره سبحانک اللهم سره تعوذ او تسمیه یعنی اعوذ بالله بسم الله ویلی شي که نه؟ امام پسې چې مقتدي ولاړ هغه به صرف ثنا وایي، اعوذ بالله بسم الله به نه وایي، دا به امام وایي. یو کس وایي چې زما یو دوست دی، د هغه سره زه موټر سایکل یونیورسټۍ ته هغه هم ځي، زمزم زه د هغه سره په موټر سایکل یونیورسټۍ ته ځم. زما سوال دا دی چې زما د هغه سره تلل په تمه کې خو داخل نه وي. تمه دې ته نه وایي، تمه دې ته وایي چې یو سړی په زړه کې پټ سوال کوي چې دا سړی ما ځان سره بوځي، او که تا په خپله خوښه بوځي خوشحال زړه باندې، نو هغه تبرع ده، احسان دی. او که ته ورته وایي چې ما ځان سره بوځه، نو دا سوال دی، سوال ښه نه دی. یو کس وایي چې اورېدلی مې دي چې کبوتر باز اذان نشي ورکولی او خلکو ته جمع ورکولی شي که نه. کبوتر باز یعنی کوم سړی چې کونتر یې الوزوي. کونتر یې الوزول دا ښه کار نه دی، چرګان جنګول دا ښه کار نه دی، سپي ساتل بغیر ضرورت او د ښکار نه او هغه جنګول دا ښه کار نه دی. دا ټول حدیث مبارک کې د دې ممانعت راغلی دی، ځکه چې دغه کسان غافله وي، الله د یاد نه غفلت کې شي، موږ نه غفلت کې شي، نو د امامت اذان ورکولی شي، لیکن امامت مکروه دی. داسې سړی بل تپوس یې کړی دی چې بعضې خلک په موس کې ولاړ وي نو سرونه یې بربنډ وي، د دوی په موس کې فرق راځي او که نه؟ که چېرې دی د بربنډ سر ته سنت وي او د چې څوک سر پټوي د هغه سپکاوی او هتک کوي، هغه ته سپک ګوري،
د مونځ خرابېږي. او که چېرې دی دا نه کوي، د سره ټوپۍ نه وه، څه شی نه و چې سر یې پټ کړی وی، او د په زړه کې عقیدت دی هغه خلکو سره چې د چا سرونه پټ دي، بیا په مونځ کې فرق نه راځي. یو کس تپوس کړی چې څنګه صحابه کرامو د رسول الله صلی الله علیه وسلم د اودس مبارک اوبه بسکلي په بدن به یې لګولې برکت لپاره، دغسې که اوس یو سړی د یو نیک سړي د اودس اوبه هغه په بدن باندې د برکت لپاره استعمال کړي، نو دا شرعاً جایز ده که نه؟ او جایز ده. د تبرک وایي، تبرک به آثار صالحین، دا جایز دی. یو صحابي نه د بل صحابي یعنی دغه اشیاء د تبرک لپاره استعمالول دا جایز دي. په امت کې د اسلافونه دا څیزونه را روان دي، دا جایز دي تبرک. لیکن برکت او تبرک د نیکانو خلکو د صلحاو دا غشتی شي. باقی تبرکاتو پرستش کول له کفر او شرک دی، هغې ته سجده کول له کفر او شرک دی. مثلا چا د چا کمیس راوړی دی، هغه ژوند کړی دی او هغې ته پوجا پاټ کوي، نو دا څوک کوي نه، خو که داسې چا وکړل نو دا بیا کفر ته خبر راوړي. هسې د برکت دپاره هغه استعمالول او په خپله باندې اچول او ځان څخه کېښول دا جایز دي. رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک چې کله ویښته پرې کړل نو هغه یې په ټولو صحابو کې تقسیم کړي، او چې څنګه د بل یو کس ته کته وی چې تبرک شرک دی، نو بیا د الله د رسول د الله سره شریک کول هم نه دی جایز، غم شرک دی. د پیغمبر د خدای سره شریک کول هم شرک دی، د عام انسان د خدای سره شریک کول هم شرک دی، د ونې او بوټي د خدای سره شریک کول هم شرک دی. دا چې ټول او چې د پیغمبر تبرک جایز دی، د نورو هم جایز دی. د الله رسول په خپل ویښته مبارک په خپل حکم صحابو کې تقسیم کړي دي چې کله حج وکړو او سر مبارک ویښته کل بیا صحابه ته ورکړل. ابو طلحه رضی الله عنه ته چې دا په خلکو تقسیم کا. ام المؤمنین حضرت ام سلمه رضی الله عنها چې د پیغمبر علیه السلام بیبي ده، او تاسو ته پته ده چې دا بیبي او د خاوند په منځ کې آزاد تعلقات وي، سره د هغې دې ویښتو مبارکو نه هغې هم ځان سره سنبال کړي، او بیا چې به هغې څخه بیمار راتلو نو په نچه کې ایښي، بیا به یې په هغې کې اوبه واچولې، بیا به یې هغه او داسې وخوځولې، هغه ویښته مبارک موی مبارک پکې پروتو، بیا به یې هغه نشي هغه اوبه هغه مریض ته ورکړي. نو دا تبرکات په امت کې را روان دي. قرآن کریم کې دی چې کله د طالوت پیغمبر شمویل علیہ السلام د قوم جرنیل جوړ کو، نیک سړی، نو خلکو وی چې دا خو خانداني لحاظ سره هم دومره معزز نه دی، پیسې هم ورسره نشته دی، نو دی څنګه په موږ باندې امیر جوړ شو؟ پیغمبر ورته وویل چې د ده نښه دا ده ان یأتیکم التابوت فیه سکینة من ربکم وبقیة مما ترک آل موسی و آل هارون. دا نښه دا ده چې یو صندوق به تاسو څخه راشي چې په هغې کې به د موسی علیه السلام او د هارون علیه السلام باقیات وي. نو هغه صندوق غوانو په ذریعه باندې دی ته الله جل شانه ورسولو، د طالوت د کور دروازې څخه رالو. دې کې تبرکات د موسی علیه السلام او د هارون علیه السلام قرآن پاک نه ثابت. یو کس وایي چې زمونږ د کور مخې ته پلاټ دی، په هغې کې یو ګوجر هغه سوټی اچوي، نو نصیحت خو مني نه، نو په پوره محله کې د هغې بدبو وي، نو زه هغه دپاره بددعا کوم دا عمل ټیک دی او که نه نشي کولی ورته. که هغه پلاټ ستایي نو هغه منې که چې دلته سوټي ما اچوه، او باقی بددعا دا ځان ته جدا فعل دی، دا نشي کولی. ظاهري د هغه خپل حق مطالبه کولی شي. یو کس دغه کس بل تپوس کړی دی چې د رمضان د میاشتې قضا روژې 25 روژې دي، هغه ما اونیوې. زه د شوګر مریض یم، زه یې کمزوری کم، آیا زه فدیه د 4 ورځو ورکولی شم؟ نه، دا روژې به نیسي، او خیر دی سړدی کې ونیسه. د شوګر مریض کې چېرې دې حد ته لاړ شي چې هغه یې نیسي نو بیماریږي یا مري، نو دا عذر دی، کمزورتیا عذر نه دی. بیماریدل یا مرګ هلاکت دا عذر دی، بیماری وګېدل. لیکن یو خبره وکم، زه خپله د شوګر مریض یم او زما شوګر مسلسل د 8.6 8.5 نه تر 11 پورې چلیږي، HbA1c. او د رمضان روژې چې سړی همت وکړي نو الله پاک طاقت ورکوي.
د رمضان روژې چې راشي نو بیا نه پوهېږم، نو الله جل شانه قوت او طاقت ورکوونکی هغه دی. دا د انسان ذاتي کمال نه دی. همت مه بایله چې کومې روژې د نه قضا شوي دي نو هغه ونیسه، خو چې موسم لږ ښه شي یو څو ورځې پسې ونیسه. یو کس تپوس کړی دی چې پلار د لور د تپوس کولو نه بغیر رشته طی کړه، د لور رشته یې ورکړه. څه وخت پس د لور نه اجازت نه بغیر دې سړي د جنۍ پلار د هلک پلار ته د نکاح اختیار ورکو، او په دې دواړو موقعو کې ګوانو، لیکن د نکاح په وخت کې ګواهان وو. دا نکاح وشوه که نه؟ او دا نکاح وشوه. البته لغن وضاحت ضروری ګڼم. هغه دا چې کله د جنۍ نه اجازت شي یا جنۍ ته پته ولګي چې زما دا پلار ما دې سړي ته ورکوي، جنۍ خاموشي اختیار کړي. تپوس ته نه دی شوی لیکن خاموشي اختیار کړي. او چې کله یې ودوله نو د ډولۍ په وخت کې دې انکار ونه کو، نه جړل نه چغې والې نه صراحتاً انکار کولو. ښه په کلاره په ډولۍ کې خاوند ته لاړه، بیا خاوند ته په خپل ځان باندې واک اختیار هم ورکو، هغه یې پرېښو، نو دا نکاح شوي. او که چېرې خاوند ته د تلو په موقع یا هلته کې دې چغې جوړې کړي یا ډولۍ کې د اچولو په وخت کې چې زه نه ځم، زما نه چا تپوس نه دی کړی، په خوله باندې صراحتاً وایي یا خپل حالت او کیفیت د دې داسې جوړ شو، نو اوس دا اچول دا نکاح نه کېږي. دا دې سره زیاتې دی. او دې ته پکار دی چې کله دا خاوند څخه لاړې نو خاوند ته وایي چې نه به راځې، زما له طرف نه اجازت نشته دی، ځکه چې ما اختیار چاته نه دی ورکړی. کم از کم دومره دا کولی شي. او که چېرې دې په خپله خوښه باندې خاوند ته اختیار ورکړی وي او پلار دې نه تپوس نه وکړی او نکاح صحیح شرطونو مطابق شوي وي نو بیا نکاح شوي. یو کس تپوس کړی چې یو ماشوم پلار مړ شو او د هغه نیکه ژوندی دی، نو آیا د دې ماشوم د نیکه په جایداد کې حصه شته؟ او که څه وخت پس دا نیکه مړ شو او بیا د روڼو په خپله کې تقسیم کیږي، نو د دې ماشوم حصه پکې بیا شته؟ دته به حصه ورکوي که نه؟ نه، د دې ماشوم حصه نشته. وجه دا ده چې د ده پلار چې هغه د دې نیکه زوی دی، د ده د نیکه، نو د ده پلار مخکې وفات شوی دی او نیکه پاتې شوی دی، او په میراث کې حصه هله اخیستی شي چې د هغه په ژوند باندې د هغه مورث وفات شي. نو د ده پلار خو مخکې وفات شوی دی، نو د هغه په میراث کې حصه نشته. د دې ماشوم ته په میراث کې برخه نشته. البته د خدای د خپل وارثانو نه مورثانو نه برخه اخیستی شي. لیکن یو خبره ده وکړه، زمونږ خلک ناپوهه وي، بیا دا ماشوم دغسې تزنیږي، بیا نور ترونه مزې کوي او ده ته څوک هم نه ورکوي. د دې وجه دا ده چې د ده نه زیات نږدې کسان موجود دي، هغه زامن دي د هغې سړي، نو وسیل لرې دی او د هغه واسطه شته دی، نو حق د هغه دی، د ده نشته دی. د ده پلار د نیکه د پلار په ژوندون باندې لاړو نو هغه میراث خو له میلاویږي چې کله مړ شي. لیکن یو شی شته، هغه دا چې وصیت شته دی، وصیت. او دا وصیت باندې نن سبا عمل څوک نه کوي، دا څوک پیژني چې وصیت څه شی دی. وصیت چې څنګه د دې خبرې دی چې سړی مري نو په ده پورې چې د چا حقوق دي د خپلو وارثان راغونډ کړي، هغه ته دې ووایي چې ما سره د فلانکي دومره پیسې دي، امانت په فلانکي المارۍ کې پرتې دي، دا د هغه حق دی، ګورئ دا ستاسو نه دی، دا هغه ته ورکوئ. ما سره فلانکي دا ګډه او ویزا امانت کړې ده، دا په موږي چې ولاړه ده، دا د فلانکي د زما نه ده، دا هغه ته ورکوئ. او د فلانکي دا شی دی، دا شی دی، دا شی دی، دا وصیت واجب دی چې وکړي. یا د ده په چا پورې قرض نو دی دې وکړي چې د ده وارثانو ته هغه شی ترلاسه شي، زما فلانکي پورې دومره دي، دومره دي، دومره دي. یا د پورې قرض دی، هغه شی چې کوم دی نو د هغې اعتراف وکړي چې زما پورې د فلانکي قرض دی، زما د مال نه دومره ورکوي. نو ډومبی به یې تجهیز و تکفین نه پس د ده قرض ادا کړي. دویم شی هغه بیا وصیت دی. هغه وصیت دا دی چې دی چا دپاره وصیت وکړي، نو په هغې کې ډومبی دا ده چې دی زید، عمر، بکر لرې لرې کسانو ته وصیت کوي. کتابونو کې د هغې تفصیل ذکر دی.
نو ډومبی دی د دې ماشوم وصي دپاره وصیت وکړي چې د پلار په ژوند باندې لاړو نو دی وصیت وکړي چې زما په مال کې دا دومره حصه دی ماشوم ته ورکړي. چې کله دی روغ و دی وصیت وکړي چې هغه وخت به تاسو ورکوئ. نو دغه وصیت به په 3 حصه مال کې نافذېږي. مثلا د ده نه ټولې پاتې 13 لکه روپۍ شوې، 13 لکه، او د وصیت وکړو چې 15 لکه روپۍ زما په مال کې دې ماشوم ته زما وصي ته ورکوي. نو دا 15 لکه روپۍ دا د 13 لکو روپو 6مه برخه ده. 6مه ده که نو دا به دې ماشوم ته ورکولی کېږي. 3مه کې دننه ده. او که ده دا ووایي چې 10 لکه ورکوي نو بیا هم ورکولی شي. او چې ده ووایي چې نیمې په دې مال کې 15 لکه ورکوي نو دا به نشي ورکولی کېدی، ځکه چې دا د ثلث نه د 1/3 نه دا وصیت سیوا شو. نو ثلث 3مه برخه 10 لکه به ورکو، دا سیوا به نه ورکو. تاسو په دې خبره ورسېدئ. دا هر یو سړی کولی شي. اکثر داسې کېږي چې د پلار مشر زوی دی په دکان کې ورسره کار کولو، په بل ځای کې کاروبار کې وسل، نو چې شریک دی نو مال کې نو هغه خو مال شریک دی، هغه خو به مال خامخا هغه ته ورکوي. او که شریک نه دی په مال کې، مال ټول د پلار دی مثلا، او دی د زوی نه خدمت اخلي، نو دی بیا داسې کولی شي چې د هغه د بچو دپاره وصیت وکړي د مر نه مخکې چې دا وصیت هغوی ته ورکوي. نو چې کله میت مړ شي د هغه د مر نه پس د هغه په مال کې پیسې اول د هغه په تجهیز و تکفین لګي، کفن دفن باندې. بیا به د هغې نه پس چې کوم دی نو د هغه قرضونه په قرضونو کې به ورکولی کېږي. که ټول مال لاړو هم دی ولاړ شي. بیا 3م نمبر کې د هغه وصیت دی. نو وصیت به ورکړي. چې کله دا وصیت ادا شو، دی بچي ته مال منها شو، بیل شو، پس د هغې نه به وارثان په خپله کې تقسیم کړي. بل سوال دا کړی دی چې بعضې NGOs په کورونو کې څیزونه مفت ورکوي، نو د هغې استعمال جایز دی او که نه؟ نو بعضې NGOs داسې دي چې NGOs معنی د نان ګورنمنټ آرګنایزیشن سسٹم، غیر حکومتی غیر سرکاری ادارې خلکو ته فایده رسوي. نو دا اکثر د بهرنو ملکونو وي. که چېرې دې پسې شاته د هغوی مقاصد خطا وي. دا یاد ساتئ چې د کوم سړي مال ستا خېټې ته لاړو نو هغه مال خپله سر کوي دننه. که هغه مال غلطو، مال پسې غلط ارادې وي، نو هغه اثر کوي. ستا ایمان، ستا اخلاق، ستا دین خرابولی شي. ځان ساتئ د داسې مال نه بیا. او که یو سړی سخت ضرورتمند وي او هغې پسې شاته مقاصد وي نو هغه اغوښتی شي. لیکن که چېرې مقصد ورپسې خطا وي او سبا د دین نه برګشته کوي نو دا قطعا وانخلي. یو کس وایي چې ما د بینک نه موټر سایکل په قسطونو باندې اخیستی دی. موټر سایکل ټوله ادایګي بینک کوي، اصل قیمت نه زیات قیمت بینک ورکوي. دا اضافي رقم په سود کې شامل دی که نه؟ نو دا عموما چې داسې بیې کېږي نو دا سود دې ته نه وایي، ځکه چې خامخا په قرضو باندې معامله چې وي د هغې ریټ زیات وي په نسبت د نغدو باندې. چې ګاډی نن سبا اخلې مثلا هغه په 40 لاک باندې تا ته میلاویږي، نو په قرضو تا ته په 40 لاک نه میلاوي. په قرضو چې کله قسطونه یې لنډ وي نو په 45 به یې درکوي، یا چې قسطونه ډېر اوږدي شي نو بیا به په 50 باندې درکوي. نو دا 10 لکه یا 15 لکه روپۍ چې دا د دې قسطونو د دې وخت اغشتی شي، ځکه چې وخت څومره اوږدېږي نن سبا زمونږ پیسه او پاکستاني هسې مرسته زره پروزي. نو دا معامله جایز ده، دا سودي معامله نه ده. بل تپوس یې کړی دی چې زما اکاونټ په میزان بینک کې دی چې زما ته هره میاشت په جمع شوي رقم باندې منافع راکوي او هره میاشت مختلف شرح سره وي. دا منافع په سود کې شامل دي او که نه؟ نو دا خبره ته د میزان بینک سره وکړه چې ته کله پیسې ورکې په کوم مد کې ورکې، بغیر مده چې تا ورکړي دا دې نه ویلي چې دا سود دی که دا مرابحه ده که دا فلان کې به دا معاملات په میزان بینک کې شته. نو چې کله معامله جایز وه د علماو نه مفتیانو نه تپوس وکړه چې دا معامله ده او زمانه په دې معامله باندې د هغې دا کاغذ دی، د اصول دي، د ضابطه ده، دا معامله څنګه ده. دغسې تپوس کولو سره پته نه لګي. په بینکونو کې سودی کاروبار هم وي او جایز کاروبار هم وي په دې بعضې بینکونو کې.
یو کس وایي چې د سهار مست جمعات ته لاړ شي او جمع ولاړ وي بیا سنت کول پکار دی. یو کنه چې کله امام ولاړ دی او ته پوهېږي چې دا ړومبی رکات دی او دویم رکات کې چې زه سنت وکم نه امام سره شریک کېدی شم نه بیا سنت کوه. پکار دا چې سنت کور کې وکړي، لیکن چې کله اوس جمع ولاړه ده او دویم رکات کې امام سره شریک کېدی شي نو سنت وکړه، خو سنت صف سره جمع سره نږدې مکو، په هغه ځای کې مکو، بهر وکړه. لکه زمونږ دارالایمان دا جومات دی، دا حال دی، جمع په دې حال کې دننه ولاړه ده، نو ته دې برنډه کې سنت وکړه. بهتر دا د په غولي کې وکړه یا هغه لرې برنډه کې وکړه، بیا هلته نه راشه دلته شریک شي. ځکه چې مکان یو وي او په دې کې ځان ته بیل ولاړې او موس کې، نو دا د شریعت نه دی خوښ. د الله رسول یو ځل جمع وکړه د سحر موس، او چې څنګه سلام وګرځولو مبارک، نو د جمع نه وروسته یو دوه کسان ناست، هغوی ته وویل چې راشئ. حدیث مبارک راځي چې هغوی په رپېدو شول، یره پرې راله ګبراهټ چې زمونږ باره کې چېرته څه آیت نه نازل شوی. د الله رسول دې تپوس وکړو چې تاسو ولې جمع مونږ سره ونه کړه؟ وایي چې مونږ په کور کې کړي. نو الله رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وفرمایل چې کله کور کې جمع وکړي او بیا مونځ ته راشئ نو بیا جمع کې شریک شئ، او چې کوم مونځ تاسو کړی دی هغه مو فرض دی او چې کوم نه نو هغه نفل دی. احناف وایي چې دا عام ضابطه رسول الله صلی الله علیه وسلم بیان کا. دی وخت کې هغوی ته دې ځای کې ناست دی نو پکار دا ده چې هغوی دې ځای کې نه وی ناست، بهر وي. ځکه چې غیر سړی راشي هغه وګوري، هغه وایي چې د مسلمانانو د جمع نه دا بیل دی. الله جل شانه تفرق نه خوښوي په مسلمانانو کې. جمع ولاړه ده نو په جمع کې ودرېدل خوښوي، او چې کله یو سړی ځان ته بیل ناست دی دا نه خوښوي. بل تپوس یې کړی دی چې د قرآن پاک مکمل ختم سړی وکړي نو د هغې نه پس په یو نیت باندې 14 سجدې په یو ټیم کولی شي، او که نه په یو نیت باندې نه، هرې سجدې دپاره به بیل بیل نیت کې، او په یو وخت باندې 14 سجدې کولی شي. لیکن بهتر دا نه ده، بهتر دا ده چې کله قرآن پاک کې سجده راله هغه وخت سجده وکړي. بل دریم تپوس یې کړی دی چې د یو موټي نه ګیره کمول ګناه کبیره ده او که نه؟ د یو موټي نه ګیره کمول ګناه ده. حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمه الله په دې باندې مستقل کتاب لیکلی دی، هغه وګورئ، هغه مطالعه کوي. ځکه چې عامو حدیثو کې د ګیرې ساتل پرېښودل د ویښتو دا ثابت دي، او بعضې روایاتو کې د صحابو اغشتل دا ثابت دي، او د رسول الله صلی الله علیه وسلم هم. او چې کوم سړی به دې حالت کې رالو چې د هغه ګیره به ګډه وډه به چېرته وي، تارونه بعضې د ویښتو اوږده و، چېرته به لنډ و، بیا به هغې سړي ته وي دا ګیره سمې ولې نه برابرې ولې نه. دې نه معلومه شوه چې ویښته پرې کول د سمور دپاره دا جایز دي، خو دا څومره حده پورې چې د یو موټي نه کم نشي. یو کس تپوس کوي چې آیا شیطان هم نسل زیاتیږي او په ده کې نر ماده وي او شیاطینو کې وي، او شیاطین د ګنده ځایونو نه هم پیدا کیږي، لکه څنګه چې ماشه د څښا اوبو نه پیدا کیږي، دغسې ګنده ځایونو کې شیاطین هم پیدا کیږي. بل تپوس یې کړی دی چې په دې کې عبادت شته او که نه؟ شیطانان عبادت نه کوي. شیطان وی هغه جن ته چې هغه خبیث وي او کافر وي او د خدای نافرمانه هغه عبادت نه کوي. البته یو بل ټکی دی جن چې پیری ورته موږ وایو، په پیریانو کې خم شته او بدم شته، مسلمانان هم پکې شته، کافر هم پکې شته. بد په هغې کې هم ډېر دي، لیکن مسلمانانو ښه خلک هم شته او اوس هم شته دی، لیکن په شیاطینو کې بندګي کوونکي نشته. لاندې لیکلي چې آیا دی د الله جل شانه د مرضۍ نه بغیر یو شیطانی کار کولی شي؟ شیاطین شیطانی کار کولی شي. انسان چې څنګه معصیت کوي، ځکه چې دا اختیار الله جل شانه دی ته ورکړی دی، او دې دواړو باندې د خدای حکم هم دی، جناتو په انسانانو باندې، ځکه چې اختیار یې ورته ورکړی دی. که دی نیک کار کوي د اختیار هم خدای ورکړی دی، او که بد کار کوي د اختیار هم خدای ورکړی. یو کس تپوس کړی دی چې انسان بل انسان ته خپله ګرده یا سترګه ورکولی شي چې د هغې په وجه د بل انسان ژوند اوږد شي او د هغه بچ شي د مرګ نه. اسلام دې باره کې څه وایي؟ څومره چې مخکې کتابونه را روان دي نو هغه ټول وایي چې نه، ځکه چې انسان د خپل بدن د اعضاو مالک نه دی، مالک د دې خدای دی. دا ما سره سترګې، غوږونه، ګرده، دا د الله جل شانه امانت دی، او زه د خدای امانت بل چاته نشم ورکولی. هغه ما ته راکړی چې ته ترې فایده اخله، دا یې راته نه دي ویلي چې ته بل چاته ورکو.
د بیا لاندې لیکلی دي میں نے ایک انسان کی جان بچائی گویا اس سے پورے انسانیت کی جان بچائی. دا ما اوریدلی دي چې جس نے ایک انسان کی جان بچائی. دا ټیک ده، لیکن د دې مطلب دا نه دی. مطلب تا خطا غشته. مطلب دا دی چې یو سړی دی هغه 2-3 کسانو راګیر کړی وژلو او ستا وس او زور چلیږي او تا د هغې ظالمانو د لاسو نه هغه بچ کړو. اوس فلسطین ته لاړ شه، هلته ماشومان، زنانه، یهود او اسرائیل وجني او زمونږ د حکمرانانو د اختیار شته دی چې د هغې خلاف اواز پورته کړي او جمع شي. دا بچ کول دي، لیکن بچ یې نه کړو، ده نه به په ورځ د قیامت تپوس کېږي. او بچ کول نه مراد دا دی چې دا ظالم نه اخلاص کړي. دا مطلب نه دی چې هغه ته ته ګرده ورکړي. چې کوم شی شرعاً ممنوع دی په هغې کې بل لس نشي چلولی. یو کس وایي چې د سودخور سره خوراک څښاک څنګه دی؟ د حرامو خوراک څښاک چې څنګه هغه کس دپاره حرام دی داسې بل ته هم حرام دی. البته که د هغه مخې ته پروت رزق د حلال وي نو خوړی شي. یو کس تپوس کړی چې نفسیاتي ډاکټر د ډپریشن مریضانو علاج هغه د خبرو په ذریعه کوي. په دې کې اکثر ډاکټران هغه جینکۍ وي او هغه د سړو سره دغه جینکۍ چې کوم دی نو دغه وخت کې خبرې کوي. نو دا څنګه دي؟ زما په خیال خو دا ټیک نه ده، ځکه چې ډپریشن دا یو بیماری نه ده، دا عام د اعصابو تکلیف دی چې کله پریشانی ډېره شي نو دا راځي. البته لیونی او د مجانین او د مجنون علاج کیږي، نو هغې دپاره که معالج سړی نه نو بیا ښځه کولی شي، که معالج سړی وي نو بیا به ښځه کول نه دي پکار. یو کس وایي چې یو سړی د جاسوسۍ دپاره د جهاد په نیت باندې کافرانو انخلولو دپاره جاسوسي کوي، نو د هغې سره نوکري کوي چې هغه کافر هغه په خپل دام کې راګیر کړي. نو د هغې دپاره دی د هغې غونه لباس اچوي یا ګیره کلی یا د هغې په شان کارونه کوي. نو دا جایز دی او که نه؟ چې کوم د هغې عبادات یا هغه کارونه دی نشي کولی، چې کوم خپل فرایض او واجبات یې د هغې دپاره دی هغه پرېښوی نشي. البته داسې کارونه لکه لباس بدلول شول چې کوم خلاف اولا یا مکروه دي دا کولی شي، لیکن د دې نه علاوه داسې چې خپل شرعي کارونه فرایض پرېږدي یا د هغې مشتبه امور د عبادت خانې باغې سره پوجا پاټ شروع کړي، نو دا خو پخپله کفر ته ووتو. یو کس وایي چې سپین ټیشو پیپر استعمالول څنګه دي؟ په دې باندې استنجا کول، ځکه چې سپین رنګ دا خوښ کړی شوی رنګ دی. نو ټیشو پیپر دپاره جوړ کاغذ دا د هغې دپاره جوړ دی، دا که سپین وي که سور وي که هر څنګه چې استعمالولی شي. البته په دې باندې خیال ساتل پکار دی چې چېرته کافرو په دې باندې څه غلط پرنټینګ یا چاپ ماپ نه کړی، دا استعمالولی شي. یو کس تپوس کړی دی چې سورې فلق او سورې الناس دا دواړه سورتونه مکي ولي دي؟ ځکه چې سحر خو په حضور صلی الله علیه وسلم باندې مدینه منوره کې شوی، نو په کار خو دا چې دا دواړه سورتونه مدني وي. د هغې جواب دا دی چې بعضې آیات د قرآن پاک یا سورتونه نازل شوي مخکې وي، لیکن داسې واقعات رستو پیښ شوي چې د هغې سورتونو استعمال پیغمبر په هغه موقع باندې کړی دی. نو ښکارېږي داسې چې دا په دې موقع نازل شوی، لیکن نازل شوی په هغه موقع باندې نه. دا سورتونه دین مکي، لیکن چې کله رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې سحر وشو، نو د سحر په وخت کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم صحابه ته ووی د وحی په ذریعه نازله شوه چې تا باندې سحر شوی دی، نو پلانکي کړی دی او په ویښتو کې په منګس کې ویښته دي په هغې کې کړی دی او هغې ته یې غوټې ورکړي دي او دغه ویښته او دا منګس چې کوم دی نه په فلانکي کوهي کې دي هلته نه یې راوباسه او دا غوټې خلاصه او دا صورتونه باندې پوک.